د انګریز د کلچر او د هغوی د عقیدو نه د هغوی د عادتونو د رسم او رواج نه به انشاءالله نفرت کو. قسم په الله چې څوک د انګریزانو د کلچر سره مینه کوي نو څه طریقه به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من احب قوما فهو منهم. چا چې قوم سره مینه وکړه هغه د همغې قوم نه شو. من تشبه بقوم فهو منهم. چا چې د کوم قوم سره مشابهت وکړو یو شانوالی وکړو د قیامت په ورځ به دا د هغوی په ډله کې پاڅېږي. مسلمان وروره ځوانه تا ته ویم د انګریزانو سټایلونه کې د چا سره به پاڅېږي زه نه ویم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د هغه خبرې په وحی باندې بنا دي. نو ستا پاڅېدل به د چا سره کېږي وایه که نه د انګریز سره به کېږي. الله هم دې د انګریزانو د یهودو د رسمونو د رواجونو نه وساتي. آمین کوئ. نو محمد ابن القاسم دا هغه ځوان دی چې لاړو او هندوستاني د څه دپاره فتح کړو د هغې زنانه دپاره چې کنځل ورته شوي وو. نن فلسطینین د ورځې په زرګونو باندې شهیدانیږي. دا پکې څه بند کړئ شور ډېرېږي لږ پکې ولګوئ. نو نن دغسې نن عمر رضی الله تعالی عنه نشته چې د هغې مسلمانانو نصرت وکړي. نن محمد ابن القاسم نشته. نن خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نشته. څوک به د هغې مسلمانانو حفاظت کوي؟ اسلامي بادشاه تا ته ویم هغه فریضه هغه طریقه هغه جهاد هغه شجاعت دا ستا پلارانو کړی دی. ای مسلمان بادشاه ته د دغې خلکو بچی، ته د عمر رضی الله تعالی عنه بچی، ته د محمد ابن القاسم بچی. راشه راپاڅېږه په خپلو ټینکونو په خپلو تیارو په خپلو میزایلو باندې ګوتې ووه صفای کا ګردونه ترې لرې کا او راځه د کلمې د لوړوالي دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت د بقا دپاره د هغې د حفاظت دپاره د هغې د بچاو دپاره د الله جل شانه د دین د دفاع دپاره د کلمې د لوړوالي دپاره او خاص کر د فلسطینیانو ورونو او خویندو د هغې کونډو رنډو یتیمانو د هغوی د حفاظت دپاره دغه میزایل دغه تیارې دغه جټ دغه بمونه دا د اسرائیلو خلاف استعمال کا. څومره خوند به وکړي والله چې مسلمانان بادشاهان یو ځای شو. 52-53 اسلامي ملکونه دي. کوم ملکونه دي؟ اسلامي. د اکثرو سره پکې جټ شته، د اکثرو سره پکې داسې میزایل شته چې د هغوی دې پورې رسېدی شي، خو مسلمانان خاموش دي. ولې؟ له شکه تیستې د کافرانو. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو کې تشریف فرما دی، ورته وایي ای صحابو داسې وخت به راشي چې کافران به مسلمانان داسې قتل کوي، کافران به په مسلمانانو باندې داسې راځي لکه تاسو چې په یو دسترخوان باندې میوې ایښي دي، غوښې هم پیښې دي، سبزیان هم پیښې دي، ښایسته ښایسته خوراکونه هم پیښې دي او تاسو دعوت میلمنو ته ورکوئ او میلمه ډېر وږی دی او میلمه رامنډه کړي دسترخوان ته او د هغې نه روټۍ خوري. نو میلمه به څومره په مینه او محبت باندې دغې خوراکونو پسې راځي به که نه؟ ځکه چې هلته چرګ پروت دی، نری غوښه پرته ده، غټه غوښه پرته ده، پلاونه پراته دي، چکنیانې پرتې دي، اچار پراته دي، شملې مستې پرتې دي، بوتلې شربتونه پراته دي او میلمه وږی هم دی. راځي به که نه؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه رنګې به کافران په مسلمانانو حملې کوي لکه دغه میلمه چې په دې ښایسته خوراکونو باندې حملې کوي. صحابه کرام تعجب کړل او خو انتهایی درجه غیرتمند خلکو ورته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم امن قلتنا، ای د الله رسوله موږ به په دې وخت کې زموږ مسلمانان ورونه دا به کمي په موږ باندې به کافران حملې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي لا، ستاسو به کم ناست دی، ستاسو مسلمانان ورونه به د کافر په بدله کې 2 مسلمانان رسیږي. مسلمانان به ډېري، مسلمانانو سره به وسایل برابري، خو څه به وي مسلمانان به رسه نه یېرېږي، مسلمانان به یېرېږي د مرګ نه او د مسلمانانو به د پیسو سره مینه پیدا شي، د مال سره به مینه پیدا شي. نن د مسلمان د څه سره ډېره مینه ده؟ د پیسو سره. د پیسو په مقابله کې مسلمان قادیانیت قبلی، مسلمان شیعه کیږي، مسلمان هندو کیږي، مسلمان نصرانی کیږي، مسلمان عیسائی کیږي، مسلمان یهودی کیږي، مسلمان دهری کیږي د پیسو دپاره. اے پلارانو تاسو ته ویم د خپلو بچو حفاظت وکئ. نن سبا هر یو ځوان هر یو دا ینګ جنریشن چې ورته وایي دوی سایلنټ دهرین دي. قسم په الله
سایلنٹ خاموش ته وای، چپ ته وای، پټ ته وای، پټ دهرین دي. عقیده دا ګرځېدلې ده چې په اسلام کې ترقي نشته. که څوک دا خبره وکړي دا مسلمان نه دی، که دا سړی دی که دا ښځه ده. که څوک دا وایي چې قرآن عظیم الشان 1400 کاله مخکې تیر شوی، اوس د نظام دپاره، د سیاست دپاره، د فوجي نظام، د اقتصاد دپاره، د ترقۍ دپاره د قرآن ضرورت نشته، د دین ضرورت نشته. دا مسلمان سړی او ښځه دا ملحدین دي، دا کافران دي او دا دهرین دي.